نوح علیہ السلام 950 کاله تبلیغ وکړو او د 950 کاله تبلیغ نه پس نوح علیہ السلام بار بار د خلکو په سیلاړو د شپې د ورځې یوازې په جمع باندې او خلکو به حضرت نوح علیہ السلام د تکلیفونه رسول او خبره چانه منله په لختو به خلکو او استهزاګانې به خلکو وکړي مسخرې به بس خلکو وکړي قسم تکلیفونه به حضرت نوح علیہ السلام ته رسول او نوح علیہ السلام خبره نه منله نو الله تعالی ورته فرمایل چې دې کې چې کوم خلکو ایمان راوړي دي خو ایمان راوړي دي د دین علاوه نوې خلک په دې کې ایمان نه راوړي نوح علیہ السلام دعا وکړه چې رب انی مغلوب فانتصر الله تعالی زه کمزور یم فانتصر زما مدد وکړه او بیا فرمایل چې یا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا سوره نوح کې دي چې الله تعالی په مختص مګه باندې دی یو کافر کور پرې نه دی نو الله تعالی دغه نوح علیہ السلام ته تسلی ورګي چې تا دومره تبلیغ 950 کاله وکړو اتیا کسان یا 2 کسان یا 50 کسان دک مسلمانان شوي دي د دین علاوه نور نه مسلمانان کیږي نبی نو نوح علیہ السلام تبلیغ کو او چې خلک به نه مسلمانان کېدل نوح علیہ السلام به خپو چې دا خلک به ټول جهنم ته ځي د پیغمبر شان دا چې په خپل امت باندې د مور بلار نه زیات مهربانه وي نو دغه نوح علیہ السلام د تسلی ده چې چا ایمان راوړی دی دغه خلکو خو ایمان راوړی دی او نور څوک نوې خلک په دې کې ایمان نه راوړي دي چې کوم عملونه کوي دې به ورته سزا ملاویږي او ته مخه پکېږه نوح علیہ السلام د الله تعالی او فرمایل چې زه دا قوم هلاکوم خو داسې وکړه ته کښته یې جوړه کړه نو د کښتۍ د جوړولو چل نوح علیہ السلام نه نه ورتلو جبریل علیہ السلام به الله تعالی را لیږو او د کښتۍ د جوړېدو چل به ورته خو حافظ شمس الدین رحمه الله په طب نبوي کې فرمایي چې هر هغه څیز چې انسان ته ضرورت وي هر هغه څیز چې انسان ته ضرورت وي نو د هغې ایجاد الله تعالی د وحي په ذریعه باندې کړي د هغې لومبني ایجاد لومبني جوړېدل د الله تعالی د وحي په ذریعه باندې کړي او بیا د وخت مناسب د حالاتو په مناسبت سره خلک پای کې ترمیم کوي بدلون بګي او ځان د پاره چې کوم دي سیس جوړي او جبرئیل علیہ السلام براتلو د کښتۍ چل به د خودلو دغه د نوح علیہ السلام به کښتۍ جوړوله او دې کې ډېر وخت ولګېدو خلک براتلل تماشه به کوله نوح علیہ السلام ته به دا څه کوي بابا دا څه کوي ابو دې کښتۍ جوړوم کښتۍ باندې به څه کوي دا په اوبو کې چلیږي نو اسمان خو نه خو به نه راورېدلې ځمکې نه اوبه نه راورېدلې ځمکه وچه وه نو خلکو پورې خندنې کول چې کښتۍ نشته اوبه نشته ته کښتۍ جوړی اوبه نشته دی او ته وایې زه داسې شی جوړوم چې دا د اوبو د پاسه ګرځي خلکو به خندنې کول به هر حال وشوه دا چې نوح علیہ السلام کښتۍ جوړه کړه چې کښتۍ جوړه کړله نو الله تعالی ورته حکم وکړو چې دې کې د دې ځناورو نه چې کوم غواړي یوه جوړه کښتۍ ته ور وخېجوه نو لاندې تاخ کې ځناور ور واچول دا کښتۍ 3 تاخه وه یعنې 3 منزله وه لاندني منزل کې ځناور په منځني منزل کې سامان او په آخري منزل کې دغه 2 کسان د نوح علیہ السلام چې کوم ملګري وو دغه به سره ور واچول الله تعالی ورته وفرمیل په دې کې جوړې وګوره او د هر څیز نه یعنې جوړه 2 یو نر یو ماده دا دې کښتۍ ته ور اوله نو نوح علیہ السلام د دا ټول ځناور را جمع شو نو نوح علیہ السلام به چې په خیل لاس باندې کوم ځناور اوچتاو نو هغه به نرو ابه کښتۍ ته ور لړکاو هغه به نرو او د ګس لاس ته به ماده ځناور په خپله باندې راتلو هغه به ورته ور لړکاو د هر څیز نه چې کوم دی دا ځناور چې کوم دی ور واچول دلته سوال پیدا کېږي چې دا دومره غټه کښتۍ وه چې د هر قسمه ځناور نو سمندري ځناور پکې نه وو دغه خو په اوبو کې ژوند کولی شي او کوم ځناور چې د وچې وي د هغې نه یو قسم چې کوم دی ور واړه او کښتۍ څومره وه نو دا کښتۍ دا 300 ګزه اوږده وه 300 ګزه اوږده 50 ګزه پلنه او 10 ګزه دا دنګه وه او 3 منزله وه نو دغه 80 یا 2 کسان دا حضرت نوح علیہ السلام ورسره کړل او الله تعالی ورته علامه وښودله چې کله د تنور نه اوبه راوځي د تنور نه نو بس دغه بیا د طوفان علامه ده بیا
خپل ملګري او خپل سامان کشته ته خېجه او کشته ته ورخېجه نو بس هغه طوفان چې کله راغی تنور نه اوبه راووتلې هغې جوش وو نو حضرت نوح علیه السلام خپل ملګري سامان او دغه ځناور دا ټول کشته ته ور وخېجول او بس طوفان نوح کې هر څه چې کوم دی ختم شو دغه اتیا یا دوه اتیا کسان پاتې شو بلکې د نوح علیه السلام یو زوی نوم قنعان و هغه د نوح علیه السلام بچی د کشته ته راوخېجه هغه زه غر ته وخېجم نو غر ته وختو او نوح علیه السلام ورسره خبرې کولې او په منځ کې چپراله هغې مور یو زنانه وه هغې سره خپل ماشوم و هغه چې اوبه به ورته سوره ډېرېدې هغې ماشوم برکو اخره کې په هغې باندې چپراله ماشوم یې ته هم یوړو او زنانه یې هم یوړله نو ټول خلک ختم شو زناور پکې هم ختم شو انسانان هم هغه کسان پاتې شو چې کوم د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې ختلي وو نو په کشتۍ کې ورسره درې زامن خپل سکه وو حام سام او یافس دا درې زامن د حضرت نوح علیه السلام په کشتۍ کې او دغه رنګې د دې ټولو تعداد اتیا یا دوه اتیا یا 50 اختلاف دی پکې دغه کسان نو په دې کې د نور نسل اونې چلېدو او د نوح علیه السلام چې کوم زامن حام سام یافس نو د دې درې واړو ښځې ورسره ښځو هم ایمان راوړی یعنې نوح علیه السلام درې زامن او درې انګین دي دا پکې جوړه نو دا ټوله دنیا بیا د دریو کسانو نه د نوح علیه السلام د اولاد نه دوباره آباده شوې ده یعنې د حام سام یافس اولاد دی په دې دنیا کې اوس کوم موجود دي دا ټول د هغې نه بیا الله تعالی آباده کړه